و تسنیه یعنی الحاق الف نون یا و نون بکلمه تا دلالت کند بردوش از یک معنی نحو رجل رجلان و عین عینان. د دې نه مخکې د ایمالي اسباب او امثال ذکر کړل، دلته ذکر کوي تسنیه. دله مستقل عنوان په دې وجه ورکو چې دا تسنیت چې کوم دی دا مثناواله دا خاصیت د عربی دی. په بل ژبه کې تسنیه نشته دی او نه د تسنیه دپاره مستقل لفظ شته، بس مفرد دی واحد او جمع ده، دو مرتبی دي. مفرد یوی او جمع چې د یو نه ډیر شي نو که دوی درې او که شلي نو هغې ته بیا جمع ویلی کېږي. تاسو خبره باندې پوه شوئ. دا تسنیه والی دا خصوصیت د عربی دی، نو په دې وجه باندې مستقل عنوان ورته کېښودو. ګنې نمبر د جمع دی، د کتاب په لحاظ باندې نمبر د امالې نه وروستو د جموع وي، خو دلته د تسنیه ذکر کړله. یعنی الحاق الف نون، ملحق کول د الف نون دی په آخر کې، یا و نون یا د یو نون دی. الف نون دا په حالت رفعی کې، یہ نون په حالت نسبی جری کې. با کلمه تا چا سره متصل کې د مفرد کلمې سره تا دلالت کند دې دپاره چې دلالتو کې بردوشه په دوو سیزونو باندې از یک معنا د یوې معنا نه. از یک معنا چې دلالت به دغه ماده باندې کوي خو په دوو سیزونو به کوي. نحو رجل رجلان، د رجل سره د په آخر کې الف نون راوسته نو رجل یو سړی، رجلان د دغه یوې معنی نه په دوو دلالتو کې دوه سړي، و عین عینان د دې سره د الف نون راوسته. پس الف اگر ثالث و از واو بودو واو شود، الف که چرته په مفرد کې دا په دریم مقام کې و او د واو نه بدل راغلی و، واو شود نو په تسنیه کې به په واو بدلیږي. لکه عصوا، عصوون دی، دا الف د واو نه بدل راغلی دی، نو چې په دې کې ته تسنیه کې نو هغه به واپس په واو باندې بدل شي او الف نون به ورسره راشي نو عصووانې به پکې ووې. کثالث اصلی لم یمل، په شان د هغه دریم الف چې په هغې کې اماله نه کېږي، اصلي وي، دا بدلیږي نو دا به هم بدلیږي. لکه علا اله نو علوانې الوانې به پکې وې. وګرنه یا گردد، او که چرته د واو نه بدل نو راغلی نو بیا به دغه الف په تسنیه کې په یې بدلیږي. و حمزه لکه رحا رحیانې به وې، پوه شوې. حبلا حبلیانې به وې خجی. و حمزه ممدوده، حمزه ممدوده اگر اصلی ثابت ماند که دا اصلی وه نو دا به ثابته پاتې کېږي، ځکه چې حمزه ممدوده کله اصلی وي او کله چې کومه دی زایده وي. اصلی وي لکه قراء، قراء خبره پوه شوې. دا قراء په خپله باندې چې کومه دی جمع صیغه ده، خو اما په دې قراءت کې ماهر سړي ته قراء د جمع لفظ ولی استعمالی، د جمع لفظ پوه شوې. او څوک وایي نه دا فعال وزن دی، د مبالغې صیغه ده. ماهر فی القراءت ته ویلی کېږي، غټ قاري ته ویلی کېږي. په خبره باندې پوه شوې چې شروع وکړي بیا د بس کېدو په چل نه پوهېږي، که بس لاړ شي لاړ شي لاړ شي څه ځای پورې نو بیا را واپس شي. خیال کړه نو بیا شروع کړي نو رګونه د مرۍ وپړسئ نو بیا پکې چې کم دی نو په دې منځ کې بسم الله بیا شروع کړي، بیا پکې چلو کړي بسم الله شروع کړي نو بل صورت به شروع کړي چې هغه ته نیمې پورې ووایي نو بیا به بسم الله شروع کړي نو هغه بل شروع کړي. خدایا پاکه قرآن را باندې بوج کړي، دا الله کلام دی، هغه څه وکړي هغه بوج کړي. نو هلکه دومره تلاوت کوه
چې د دې محل او د موقع په مناسبت باندې وي. په دې خبره پوهېږي؟ اوس چې ته صرف یا نعتونه وې نعتونو ته ولګې بل کار دې نشته، خو بس سبحان الله ووایه او کړی درته ویم، سبحان الله ووایه او تاسو ووایه، نو ته به څه کوې؟ ته د څه دپاره په خبره باندې پوه شې؟ په زوره ووایه، لږې نور هم په زوره ووایه، د مدینې دپاره یې ووایه، د مکې دپاره یې ووایه، په خبره پوه شې؟ د رسول الله دپاره یې ووایه. دا اوس خبرې دي. ته نعتخوانۍ له راغلی او ته تلاوت له راغلی که سبحان الله په خلکو ذکر کې، هغه خو علم تصوف دی، هغه به ته سبحان الله وایه. په خبره باندې پوه شوې؟ دا خبرې دي. ښه موږ دې کلي کې یو سړی و، د کلي کې خو نه و، د کلي هغه ښه سړی و، نیک سړی و، علماو سره نه یو، نو هغه چتراته په یو لار باندې نو هلته تبلیغانو ګش کړی و، نو هغه تبلیغ اعلان وشو چې د خدای خبره به کېږي، ایمان او یقین خبره به کېږي، نو دا تاسو ایثار شي. هغه به ژبه لږه نښتله دغه شمروز کاکا، نو هغه وی چې مې چې زمو ته کېناستمه، وی چې شروع شو، وی امیر صاحب شروع شي، وی چې دا اسمانونه الله پیدا کړي، دا ځمکې هم الله پیدا کړي، او دا سمندرونه هم الله پیدا کړي، او دا غرونه هم الله پیدا کړي، او دا اسمانونه هم الله پیدا کړي، او دا ځنګل هم الله پیدا کړي. خبر پوه شو؟ وی ما ورته وی چې ښځه کوس یې خو داسې ووایه چې د هر څه الله پیدا کړي. هلته ژبه نښتله، وی څه ته راپاڅېد، اسانې ولې دی چې د هر څه الله پیدا کړي، اسمان الله پیدا کړي، ځمکه الله پیدا کړي، د الله عظمت بیانوه که نه. خو هغه تبلیغان غریبان خو عامیان خلک وي، نو هغه چې د هغه مشران نه څه واوري نو هغه وایي که نه، نو هغې خو پکې ورسره نور مالګه مرچکۍ وردوړولی شي که نه، یا چې کوم دی نو کال لګولی، او یا چې کومه دی 4 میاشتې چې ولګي دا خو پوره مفتي، او چې کال ولګوي نو دا خو مفتي اعظم پاکستان. خبره باندې پوه شي؟ او کله بیا د عالمانو سره علما مسلمان زویه هغه د مفتیانو پلاري، خیال کې مرازي، نو دغه خبره هر څه الله پیدا آسان کار دی. نو نعتخوان به وروره دلته واکینګ ودکې بیا به کله دواړه داسې چې دا پکې څه ضرورت دی، بلکې بانک کوي، په بانک کې سړی داسې کوي که نه، او یا قاري صاحب وروره دا چلو دا سترګې پکې ولې په پټۍ په لاسونو باندې، خو هسې یې پټوه که نه، پوه شې مطلب باندې څه سر به دې خو کوم، په خدای یقین وکړه چې تېښتې له راوستو. په ورځ کې دلته قاریان راوستي وو، څه کار مې ورته څه کار قاریان دا خپل لږ دي، دا به کوي که نه، دا به چغې وایي قاریان راوستي، بیا لږې پیسې هم ناراستې، پیسې هم وله ورکړې، او یاره د 14 بجو پورې لګېږي. خدایه پاکه شپه خو ټوله وخوړه، دې سره به اوس څه کوو؟ او بس یاره 3 قاریانه یا د نر بچیانو به لګیا و، بیا د بس که په چل نه پوهېدل، نو زه خو ډېر تنګ شوم، پاڅېدم بیا خدای پاک د قرآن نه پاسې، او دا چې کوم دی لانجه جوړه ده. ښه څه مې ته وي پته نشته، هېڅ مې ته نه وي. قره څه شی دی؟ قره مبالغې صیغه ده، دا به دغې زمانې د قاریانو ته وایي. نو حدیث کې راغلي دي یو زمانه به داسې راشي چې دا قاریان دا قره به د قرآن نه داسې یوځي لکه د غشي په شان، یعنې ډېر ښکلی قرآن به وایي، ډېر مزېدار قرآن به وي، خو عمل به پې نه وي، عمل به پې نه وي. ټوله شپه به چې کوم دی نو قرآن ووایي ووایي ووایي، سهار به چې کوم دی ودی، بیا به چې کوم دی غوابانګ مال پاسي، څه وخت به پاسي؟ ملا بانګ مال بیا نه پاسي، ځکه چې د شپې تلاوت کړی که نه، ځان یې جنت ته رسولی دی که نه، پوه شو مطلب باندې. بهرحال نو بیا مالته خلک خفه شي، وایي دا چې کوم دی دی غلطې خبرې کوي، چې حق وی نو دغه حال به دي، چې حق وی دغه حال به دي. ښه نو قراءانې دا به په خپل اصلي حالت باندې پاتې شي، بدلیږي به نه، او اگر نه او که چرته اصلي نه و، واو شود په واو به بدل شي وجوبا خامخا، اگر از الف تانیس که د الف د تانیس نه بدل راغلی و، لکه حمراوانې، حمراء
دا الف ممدوده پکې دی، خدا د الف نه بدل راغلی دی، لہذا دې کې به چې کوم دی حمراوانې ووې چې فرق راشي د هغه اصلي او د هغه دیسي. خبره پوه شوې؟ د اصلي او د زاید. والا جوازن او کچرې دغه نو د تانیس دپاره نو د بل چا نه بدل راغلی و، لکه کساوانې، کساون، کساون کې کساون دی، دا حمزه پکې د واو نه بدل راغلی، واپس پل واو ته لاړ کساوانې دی وی. وجمع که دلالت کند بر زیاده بر دو، جمع چې دلالت کوي په 11 باندې، بر زیاده بر دو، بر 11 نه، بر زیاده په زیاتو باندې د دوو نه، از یک معنا د یوې معنا، دو نوعس دا په دوه قسمه ده. صحیح یو جمع صحیح ده که به واو یا و نون است، چې په واو او نون یا په یې او نون سره جمع سالمه، خیال کراله په حالت رفعی کې، او جمع سالمه په حالت نسبی جری کې، یا بالف ہوتا دا چې د تانیس دپاره با پالف تی باندې موضوع اس مر قلت را دا وضع شوی ده د قلت دپاره. و مکسر دویمه مکسر ده، دو قسم دا دو قسمه ده، قلیل یو جمع قلیل ده او غلطه بدل راشي و کثیر. خبره پوه شوې؟ په بله صفحه کې بس راشي و کثیر. اوس دې ته فکر وکړه چې اول درته جمع تقسیم کړله صحیح او غیر صحیح، چې هغې ته موږ جمع مکسره وایو، او دې صحیح ته جمع سالمه وایو. عام اصطلاح کې جمع سالمه او جمع مکسره، جمع صحیح مو ورته ویلی شي. نو جمع سالمه او جمع صحیح دې ته ویلی کېږي چې دا په حالت رفعی کې د مذکر په صورت کې په واو نون باندې جمع کېږي، مسلمون مسلمون، او په حالت نسبی جری کې دا په یا نون باندې جمع کېږي، مسلمین مسلمین، په دې طریقه به ویلی کېږي. او جمع مکسره دا ده چې په هغې کې د مفرد دا وزن بدل شوی، په جمع سالمه کې به د مفرد وزن نه بدل شوی، د مفرد وزن به په خپل حالي، آخر کې به ورسره واو نون راغلی حالت رفعی کې، او آخر کې به ورسره یا نون راغلی حالت نسبی جری کې، او په مؤنث کې به صرف الف تی راغلی، مسلمتون کې به مسلمتاتون وی. څه به وی؟ خو دا اوله تی تی لر کړې ده، وجه دا ده چې دا وروستو تی چې څنګه د جمعیت دپاره ده، نو دغه رنګې د تانیث دپاره هم ده. پوه شو مطلب باندې؟ دا اوله تی تی لر کړه، دوه علامې د یو جنس نه په یوه کلمه کې اگر که اسم وي نشي راتلی، نو مسلماتون، نو د جمع مذکر سالمې د هغې اعراب بالحرف دی، د هغې اعراب، او د جمع مؤنث سالمې د هغې اعراب بالحرکت دی، د هغې اعراب څه دی؟ بالحرکت دی. په مسئله باندې پوه شي؟ او دغه اعراب کې د یو بل تابع دی، ښه دا مؤنث د مذکر تابع دی، د هغې اعراب بالحرکت دی، په واو نون سره دی، د دې اعراب چې کوم دی نو بالحرکت په حالت رفعي کې په ضمې سره دی، په رفع سره دی. پوه شوې؟ هلته په یې نون سره دی او دلته په کسرې سره دی، حالت نسبي جري، حالت نسبي جري، څه مشکل پکې نشته. او بل چې کوم دی جمع مکسره ده، دا جمع مکسره چې دې کې د مفرد وزن وران شوی وي، دا صفت به حال متعلقه دی، جمع نه ده مکسره، د جمع مفرد مکسر دی، جمع نه ده سالمه، د جمع مفرد سالم دی، دې ته صفت به حال متعلقه ویلی کېږي. په خبره باندې پوه شوې؟ ښه جي. نو چې دا لکه رجلون، رجلون مفرد دی که نه، دا چې جمع کوي نو څه به وایي؟ رجال، رجالون کې د مفرد وزن پکې بدل را بدل شي که نه شي، لہذا د هغې سره د جمع وزن هم بدل شي، رجالون مفرد. دو قسم است، دغه دواړه په دوه قسمه باندې دي. قلیل یو ته جمع قلیل وي که دلالت کند بر سه تعده، چې دلالت کوي د دریو نه واله تر لسو پورې، دا لسم پکې شامل دی د بعضې عالمانو په نیز، او د بعضې عالمانو په نیز پکې شامل نه دی. وزنش 4 است، د دې 4 وزنونه دي: افعل، افعال، افعلة، فعلة.
د افعلن مثال درته ذکر کوي لکه جمع فعلن. جمع د فعلن د کې اسم بود چې اسم وي اسم ذاتی وي صفت نه اجوف هم نه خیال کرا ده. نو لکه فلسن دا اسم دی صفت نه دی او اجوف واویم نه دی. نو د دې جمع راله افلسن. د فلسن جمع افلس راله اجوف هم نه دی. او اجوف که فعلن په وزن راشي لکه قولن نو د هغې جمع اقوال راځي. و در اسم 4 حرفي او په اسم 4 حرفیزي کې مؤنث بود چې هغه مؤنث وي بتقدیر تا په تقدیر د تا باندې و سومش مده بود او دویم چې کوم دی هغه پکې مده وي نو د دې جمع به راځي په افعل باندې لکه لسان یا ذراع. دا هغه مؤنث دي چې 4 حرفیزي دي او په دریم مقام کې پکې چې کوم دی الف راغلی دی سومش مده بود. سومش دریم حرف بیا چې کوم دی نو مده وي نو لسان. السن جمع راغلی ذراع الذروع چې کوم دی جمع راغلی په تقدیر د تا باندې دا مؤنث دي ته مؤنث سماعي وي تقدیر د تا پکې چې کوم دی راغلی دی. و در رجلن او په رجلن کې راغلی دی رجلن خپې ته ویلی کېږي. ارجل د هغې چې کوم دی نو جمع راغلی افعل په وزن باندې. و زمانون د ازمون جمع راغلی ده. زمانون چې کوم دی زمانه موږ چې ورته پښتو کې زمانه وایو ازمون جمع راغلی ده. و زبوع د مفرد ته خیال کوه جمع یو شانتې ده فعل وزن دی. ازبوع جمع راغلی ده. زبوع درنده لیوه ته ویلی کېږي. و فروتن لفظ دی افروت جمع راغلی د حد نه تجاوز کول. و زلاع لفظ زلاع دی څه دی زلاع ازلوع جمع راغلی ده. زلاع چې کوم دی دی هډوکي ته ویلی کېږي د شجې پختۍ. و صنع اصنع جمع راغلی صنع یو عمل یو کسب یو هنر چې کوم دی نو کول. و نعمت فعلتون وزن دی مفرد. انعم جمع راغلی نعمت احسان د الله. و اکمو جمع راغلی ده. اکمتون دا چې کومه دی دا اکمتون دا دغه ته ویلی کېږي څه دی لاله خریړي ته کمعتون او اکمتون پکې راغلی. و جزء انی زاید دې نه علاوه هم راغلي لکه د نمیرون جمع انمور راغلی. د نمیرون جمع انمور چې کوم دی نو مستعمل شوي ده. و مثل اقوس و اعین شاذ مثل د اقوس او د اعین شاذ دي. دا ولې هلکه دې ته شاذ وي ځکه تا ته هلته ویلي نه اجوف به په افعل وزن باندې نه جمع کېږي او دا جمع شوي دي نو خلاف القیاس دي. اقوس د قوس جمع ده دا اجوف دي واوي قوس لیندې ته ویلی کېږي. دې کې اصلي جمع چې کوم دی نو اقواس راغلی ده یا قووس راغلی ده چې بیا پکې قلبي مکانی شوې ده تا هلته ویلو. او اعین دا د عین جمع ده نو په دې کې چې کوم دی اعیان یا عیون پکار دی. جمع څه پکار ده اعیان یا عیون پکار دی. دې کې اعین مستعمل شوي خلاف القیاس د افعل په وزن. افعال دویم وزن د جمع قلت هغه افعال دی. افعال جمع فعلن دا جمع د فعلن ده. اجوف هغه فعلن چې اجوفي لکه قولن نو اقوال بیا جمع راشي. بیعن نو ابیاع بیا جمع راشي. و قرؤن فعلن په وزن دا قرؤن حیض او طهر دواړو ته ویلی کېږي. حیض او طهر دواړو ته چې کوم دی نو ویلی کېږي. په مسایلو کې په فقه کې قرآن کې ته دا امام ابو حنیفه رحمه الله حیض اغستی امام شافعي ته طهر چې کوم دی نو اغستلی دی. په خبره باندې پوه شوې خیر هغې سره زمونږ څه کار نشته دی فی الحال هغه د مسئلې په ځای باندې خبره ده. نو دا راغې قرآن د دې جمع اقراء څه راغې اقراء جمع راله. و حملن دا د مصدر د مفرد وزن بدن شو. حملن په کسرې د دې حا باندې احمال جمع راځي. بار حمل په څاروي باندې چې څه شی واچې بار بوج پې وړې ښه. و جملن د جمل جمع اجمال راځي. جمل
اوخ ته ویلی کېږي. وفخذ دا پتون ته وایي، افخاذ جمع راځي. وعجز رستو حصې د انسان ته ویلی کېږي. کناټي چې ورته وایي عجز کناټي. اعجاز جمع راځي. عنق چې کوم دی سټ ته وایي. اعناق جمع راځي. وعدو دشمن ته وایي. اعداون څه بیا پکې سر شو واو راغی په آخر کې د الف زائده نه رستو نو په حمزه نو اعداون شو. څه شو؟ اعداون ته نه جوړ شو. وجمع عنب جمع د عنب دا د مفرد وزن بیا بدل شي فعل وزن دی. اعناب جمع راځي. و ابل اسمن او ابل چې دا اسم دی. آبال جمع راځي. اعبال دی. څه دی؟ بیا دوه همزې راغلي. ثاني همزه دا ساکنه و اوله مفتوحه و نو ثاني چې کوم دی نو په الف بدل شو نو آبال ته جوړ شو. و شریف اشراف جمع راځي. شریف ښه اخلاق والا انسان ته ویلی کېږي اشراف. شرفام د دې جمع مستعمل شي. و میت میوتون دی. په میوتون کې حلال شوی و یې راله او ساکن واو دی په یې بدل که نو میت. نو اموات جمع راغلی صفتن په دې حال کې چې دا صفت دی شریف او میت دواړه صفت دي. و در فردون په فردون کې جمع راځي. یو کس ته ویلی کېږي افراد ډېرو ته ویلی کېږي. و رطوبون تازه کچه کجورو ته ویلی کېږي. ارطواب چې کوم دی جمع راځي کچه کجورې چې د غنچک راوشو کې د کجورې د ونې نه ښه. و جاهل جاهل لکه ځان چې والی. اجهال جمع راځي. جاهل جهلایم جمع راځي. جهالم جمع راځي. جهالم جمع راځي. هو دلته خو موږ ته یو ټکی پکار دی چې اجهال. و جبانون جبان بزدل ته وایي چې د هګۍ د ډس سره یو دس ماتېږي نو د دې اجبان جمع راځي. جبنایم جمع راځي. څه؟ جبنا فعلا په وزن باندې. و جزء آنیزه د دې نه علاوه هم راغلي لکه فلزة افلاز جمع راځي. فلزة کبد فلزة د جگر ټوکړه د جگر ټوکړه حدیث کې ورته اولاد ته فلزة کبد ویلی شوي دي. حدیث کې راغلی دي وایي کله چې عزرائیل علیه السلام د چا د زوی نه سا واخلي روح ترې واړي که وړوکی که لوی خو پلار یې ژوندی پلار یې ژوندی نو دی چې د الله دربار کې حاضر شي نو الله ورته وایي اقطعت قطعة قلب عبدي اقطعت آیا تا زما د بنده د زړه ټوکړه را پرې کړه. خلک وایي چې زوی مړ شي ویړه مې سوری شو زړه مې سوری شو. په خبره پوه شوې. او حدیث کې اولاد ته فلزة کبد ویلی شوي دي د جگر ټوکړه. نو چې جگر نه دې ټوکړه پرې کړه نو کینسر به ته ولګي. او که زړه دې سوری شو نو د هارټ د زړه بیمار بشي نو بل به چې کوم دی نو خلک وایي ثواب دارین دی ځکه هلکه هارټ اټیک ورته وشي. هارټ اټیک سړی ټیک ټاکي او هارټ اټیک ورته وشي را پرېوځي مړ شي نیټه ده الله یې پوره کړي ورله. بهر حال و جزء آنیزه. افعلة دریم وزن د جمع قلت د تخی افعلة جمع اسم چار حرفی دا دا جمع د هغه اسم راځي چې څلور حرفي ځای وي که مذکر است چې مذکر وي و سومش مده او دریم چې کوم دی پکې مده وي. خیال کرار لکه طعام طعام څلور حرفي ځای دی که نه او په دریم مقام کې مده دی که نه نو اطعمتن اطعمه دا به چې کوم دی نو جمع راشي. یا رغیف رغیف ارغفه به جمع راشي. رغیف ډوډۍ ته ویلی کېږي. ارغفتون به جمع راشي. یا سؤال اسئلتون به جمع راشي. اسئلتون به جمع راشي. ښه مذکر دی دریم مده دی. و مانند حبیبون او د حبیب چې کوم دی جمع راځي. احبتون احببتون دی. احبتون څه دی؟ احببه د دې بې اولې حرکت دی چې کوم دی حې ته نقل که او ادغام دی وکنه احبتون شو. ښه و در نجدون و قنون د نجدون جمع راځي. انجده انجدتون خیال کراله نجدون او دا دغه چې کوم دی نو
قنن قن چې کوم دی نو هغه اقنې چې کوم دی جمع مستعمل شوې ده قنن په خبره باندې پوه شوې دا مرغۍ ده وجزء د دې نه علاوه هم راغلي لکه قرطن اقریتی جمع راغلي قرطن والی ته ویلی کېږي ښه وفعلتن بل وزن څلورم هغه فعلتن دی در ولدن د ولدن جمع راځي ولدتن ولدن مفرد دی بچی ته وایي ولدتن جمع راله و شیخن دا مشر سړي ته ویلی کېږي یا ماهر فی الفن ته ویلی کېږي د علم په اصطلاح کې شیخ مشر سړي ته هم وایي او شیخ چې کوم دی ماهر فی الفن د کوم فن ماهر دی د هغه فن نه مخکې دا هغه ملا د نوم سره چې کوم دی شیخ ولګوي شیخ الحدیث شیخ القرآن په خبره باندې پوه شوې شیخ الادب وایي که نه وایي خلک نو دا په د علم په اصطلاح کې د طلباو په اصطلاح کې شیخ ماهر فی الفن ته وي د کوم فن مهارت وي ښه و خلیل د خلیل جمع راځي خلتن خلتن دې کې خلتن هم راغلی خو دلته کې زموږ دپاره خلتن فعلتن دی که نه خلیل دوست ته ویلی کېږي و غزال غزلتن غزال اوسی ته ویلی کېږي غزال څه ته وایي اوسی ته او غزلتن د هغې جمع راغلی و غلام د غلام جمع راغلی فعال وزن دی غلمتن غلمان او څه دا پکې راغلي ښه و کثیر او دویم جمع چې مکسره ده دغه څلور اوزان د جمع قلت ځان له زود کا نو د هغې نه علاوه چې کوم لفظ د جمع دپاره په کلام د عربو کې استعمالیږي هغه به د جمع کثرت وي هغه به د چا د جمع کثرت وي افعل افعال افعلة فعلة دا څلور اوزان د جمع قلت شو او دا باقي اوزان دا د جمع کثرت دي کثیر چې د لسو نه واخله بنا په اختلاف مذهبین د لسو نه واله تر ما لا نهایت له پورې دلالت کوي نو دغې ته وایي جمع کثرته یا د دریو نه واله دا غوره قول دی چې د دریو نه واله ځکه څنګه چې جمع قلته د دریو نه والې تر لسو پورې دلالت کوي نو جمع کثرته به د دریو نه والې په ما لا نهایت له پورې به دلالت کوي او په دې باندې په کلام د عربو کې دلایل موجود دي چې دا وزن دی د جمع کثرت او استعمال شوی دی د جمع قلت دپاره خبره پوه شوې لکه اوس موږ ټکې قرو لفظ وي والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قرو دا قرو لفظ فعول دی قرو لفظ څه دی فعول دی فعول وزن چې کوم دی په دې جمع قلت اوزانو کې و نشته پکې فعول وزن لہذا دا د جمع کثرت وزن دی او استعمال شوی د قلت دپاره دی ثلاثتون دریو ته ویلی کېږي که دیرشو ته ویلی کېږي دریو ته ویلی کېږي نو جمع قلت لپاره مستعمل شوی دی او دی وزن د جمع کثرت نو دا قول غوره دی چې دا دلالت کوي د دریو نه واخله تر ما لا نهایت له پورې په دې خبره باندې پوه شوې ښه جي و کثیر کې دلالت کند بر یازده و بیش او کثیر چې دلالت کوي په یولو باندې بنا په یو مذهب او په زیاتو باندې وزنش بسیار است وزنونه ډیر دي خو زه دلته یو څو ذکر کوم خیال ورته کوه چې وخت پرې ډېر تېر نه شي فعل وزن دی یو دا وزن شو جمع احمر دا جمع د احمر ده حمرا هغه احمر چې د هغې مؤنث په وزن د فعلا باندې راځي حمرا صفتن صفت وي نو حمر بیا جمع راځي دا احمر جمع به څه راځي حمر به راځي ښه و در فعلن او د فعلن وزن جمع به راځي لکه فلسن څه به راځي فلسن افلس دا یو افلس جمع وکه نه جمع قلته وه دا جمع کثرته ده د فلسن بیا جمع راځي ښه و بازلن او بازل نوجوان اوښ ته ویلی کېږي اوښ چې ځوانۍ ته ورسېږي هغې ته بازل ویلی کېږي نو د دې جمع به راځي بزلن څه بزلن فعلن په وزن باندې دا امثله ځان سره خیال ساته و عمیمتن عمیمه چې کوم دی نو دا په دې اوښ باندې یو داسې زانګو غوندې جوړه کړي
د پردې دپاره د ناستې خبره پوه شوې د پردې دپاره نو دوی پې جوړې کړي یو د اوښ یو طرف ته بل د اوښ بل طرف ته نو دوه کسان پکې ناست دي په پرده کې چې نو زنانه دا یې د دې دپاره جوړ کړي هغې نه څادر چاپېره کړي یا د مخکې نه ترې څادر چاپېره وي کړکۍ غوندې پکې وي نو جنۍ ورته وردن نه کړي پخوا به یې ډولۍ په دې کې وړه ښه په اوښ باندې به ډولۍ وړه ده په خبره باندې پوه شوې مخکې به دې ښځې ګډېدې دا بوډۍ په لستوڼو باندې پخوا د بوډۍ د لستوڼي غټ غټ وو داسې اخوا دېخوا سړی پکې دننه راته دننه پکې راته نو هغه به دا لستوڼي به یې داسې وال که نه دا لستوڼي او غټ ګور پرتوګ به یې اچولی و ګور پرتوګ خبره پوه شوې یو کس راته خبره کوله وی چې دغه دا استوز ما یې ویلې وی چې پوستکي مې وکړه پوستکي د داسې دغه ته وایي پوستکي مې وکړه دوه پیټي زه تکړه وم وی یو مې وړه نو په بازار کې مې خرڅ کړ وی یو مې پې ادېله پرتوګ واغسته 18 ګزه څو 18 ګزه مې خدای دې خوار نه کړ په دې کې زموږ د کلي د ښځو چې کوم دی نو شپږ جوړې کېږي 18 ګزه یو پرتوګ نو وی نه لا په دې خبره خلاصه نه ده که نه 2 ګزه مې ورسره بډه واغسته بډه به یې پې بیا اچول پوه شوې او وړه او غوړي او چیني دا مې بلا شی واغستل او 2 پیټي پوستکي مې خرڅ کړ وګوره ورته داسې زمانې وي نو دا زه مې درته ویل که ناشنا خبرې عمیمتون ښه نو دا جینکۍ بیا په څه کې وړې لاله دا بیا په ډولۍ کې چې وړې که نه نو دغه اوښ باندې به یې وړې هغه اوښ ته بیا ګونګروګان اچوي شرنګه شرونګه شرنګه شرونګه خوند بیا بیل کوو بوډۍ به ورته بیلې مخې ته ګډېدې په خبره باندې پوه شوې نو چې واده بیا وشو بیا به بله جګړه وه په کور کې ځکه دا خو جنګ تلی و جنګ یې راوړه جنګ تلی و جنګ یې راوړه نو چې جنګ یې راوړه نو هفته پس بیا جنګ شروع کړو نو بیا به سړی راغی څټ بیا ګرو حاجي صاحب څنګه خیر خدای که نه استاد جي څه خبرې دا خیر چېرته دی ولې خدای دې خیر کړي وی خدای دې خیر کړي خو بس هغه زویله مې واده کړی دی نو ښځه نه ده نو بلا ده ښځه نه ده نو مې بلا دې وله راوسته ښځه به دې راوستی وی که نه وی دونه ژبې ده دونه ژبې ده مې دونه ژبه خو د سنډام دی خیال کې مراد دا ولې دا به 15 ورځې 20 ورځې دوی ګډاګانې کړې وي او تمبلونه به یې والي وو هغه وخت کې خو لا دونه دغه نه اوس لږ پخوا زمانه کې نو دې جینکو به چې کوم دی تمبلونه وال دی ګوتې ته به یې ډکې اچولی او تمبل بیا و یو ناشنا کړنګ به یې ترې وښکه پوه شوې جینکۍ به مو ته ګډېدې هلکان به مو ته ګډېدل زبردست کار به وي واده دې ته وایي سړی وي دا خو اتش مړی دی چې ټنګ ټکور پکې دی نو واده شی دی هسې مړی دی ښه نو عمیمتون هودج څه ورته وایي دغه زانګو دغه د ډولۍ دپاره وخوارون دا نرمې نیزې ته وایي خوار دا د دې جمع چې کومه دی نو هغه خورون راځي څه راځي خورون او خوارتون دا نرمې ځمکې ته ویلی کېږي د دې جمع خورون راځي فلکن مفردم دی او جمع ده فلکن دا کشتۍ ته ویلی کېږي او کشتو ته هم ویلی کېږي و اسدن اسدن جمع راځي اسد زمري ته ویلی کېږي خیال کې راله او اسود چې راشي اسدن فعلن په وزن باندې په ضمتینو سره نه اسدن نو فعلن وزن بشي څه بشي فعلن وزن دا چې کومه دی چا ته ویلی کېږي لاله ډېرو زمرو ته اسد الغابه کتاب دی ښه د صحابه کرامو ټول حالات پکې دي تا لیدلی په خوب کې دا ځان لواله ښه اسد الغابه کله کله یې ګوره تقریر به ته هم کې د صحابو د حالاتو نه هم خبرېږي د یو صحابي د یو په نوم باندې 10 12 او 15 او 20 پورې صحابه کرام په یو نوم باندې شته عبدالله معاص په دې باندې چې کوم دی دا بلا شی صحابه وي پلار نوم یې ورسره لیکلی ښه 4 جلده کې ډېر زبردست
غټ کتاب دی، ډېر لوی معلومات پکې انسان ته د صحابو دا مناقب پکې ذکر دي، د هغې حالات پکې ذکر دي، نو چې هغې ته سړی وګوري حیران پاتې شي دا لا کوم قسم خلک ولک، دا خو انسانان نه وګوره چې فرشتې وي که څه وو، په خبره باندې پوه شوي، حیران به پاتې کېږي. بهرحال و بدنتون د بدنه غټ څاروي ته وایي چې په قربانۍ کې پکې 7 کسان شریکېدی شي، لکه غوا، میخه او اوښ وغیره. نو د دې جمع راځي بدنون، د جمع وزن خو تا ته مخکې ویلی که نه، بس هغې ته ګوره ښه. و جزءانی زاید، دې نه علاوه دا هم چې کوم دی نو هغه مستعمل شوي دي، لکه د غزال جمع غزلون راغلی ده ښه. بل دویم وزن ذکر کوي فعول په ضمتینو باندې، جمع کتاب، دا د کتاب جمع فعال، د فعال جمع لکه کتاب کتب جمع راځي. و فعال لکه اتان خرې ته ویلی کېږي، اتون جمع راځي. والاتون فی اسواقنا تستحمرو، والاتون دا به تعالی په خاصیاتو کې انشاءالله په شافیه کې راشي. والاتون فی اسواقنا تستحمرو، په خبره پوه شوې. و مضاعف نه مضاعف چې مضاعف نه ښه، نو کتاب او اتان دا مضاعف نه دي. و فعیل او د فعیل وزن جمع راځي، لکه سریر، نو د دې جمع سرور راځي، د دې جمع څه راځي؟ سریر، کټ ته ویلی کېږي پالنګ. و فعول او د فعول وزن جمع راځي، لکه صبور جمع صبور راځي. و در سقفون، په سقفون کې سقف راځي، سقف چت ته ویلی کېږي. خشن زیګ ته ویلی کېږي، خشون جمع راځي. نصفون میانه حاله زنانه ته ویلی کېږي، داسې عمر والا چې هغه بوډۍ هم نه او ماشومه نابالغ هم نه، داسې د 20 کالو په عمر کې ښه. نصفون خاجي. و قراد کونی ته وایي، کونی پیژنې؟ د دې څاروي په غولانس پورې نښتي، داسې واړه مولیان دي، د کټمل د ترور زامن دي، خو هغه دا پنج یې داسې کلکې ورکړي، خوله یې داسې کلکه خښه کړي چې هغه به راشوکې، هغه به راشوکې. نو پخوا به دې بوډیګانو په اور کې اچول، نو په اور کې اچول خو یې ګناه ده، او البته مړ کول چې کوم دی جایز ځکه زهریله نقصاني شیز دی ښه. قراد نو د هغې جمع قردون راځي، قردون. و سفینتون او سفینه د هغې جمع سفون راځي، کشتۍ ته وایي. و جزءانی زاید، دې نه علاوه هم راغلي، لکه د اذان جمع اذن راځي، اذان اذن دا جمع. و در ناقص نه عید، په ناقصو کې به نه راځي. ناقص چې کومه دی نو دا هغې کې به دا دغه راشي چې ضمتین به راشي پکې، په ابتدا کې په فی عین باندې ضمتین به پکې راشي، نو هغه به ثقل پیدا کړي. فعالون په ضمې د فی، په فتحې د عین باندې، دا دریم وزن دی د جمع کثرت. جمع نوبتون، د نوبتون جمع راځي، نمبر ته ویلی کېږي. نوبت څه ته ویلی کېږي؟ نمبر. هلکه وایي زما نمبر دی ښه. نو د دې جمع نواب راځي، جمع څه راځي؟ نوابون. او برقتون چې دا خټه او دا ګټه یو ځای کې آبادي او دیوال ته نه کې برقتون. نو برقونې چې کوم دی نو جمع راځي. و تخمتون، دا وخمتون دی په اصل کې، د وخمه خیمو نه ماخوذ دی. وخمتون بیا دا و پکې په تی باندې بدل شوی، مضموم دی، په اول کې راغلی، لکه په توراسون وراسون کې چې راغلی، تجاهن وجاهن کې راغلی دی. خیال کې به راشي خبره. نو دا بدهضمۍ ته ویلی کېږي، د سړي خېټه خرابه شي، پوه شوې، داسې څه یې خوړلی چې د هغې په وجه خېټه خرابه شي، یا پاک څیز یې نه یې خوړلی، چېرته جراثیمي مچان پې ناست دي، خبره پوه شوې. د بازار نه چې څه د خوراک څیز راوړي، لکه مثال په طور امرود چې هغه دقسې خوړلی کېږي، خیال کې راله، نو دا وینځه، ښه صفایي وینځه، بیا یې خوره. ها البته که د کومه میوې جامې وي، د کومې میوې جامې وي، لکه کیله، لکه مالټه، لکه هندوانه، نو دا خیر دی، د دې انځلو ته ضرورت نشته. دې کې خو دننه ته هغه ملا خوري که نه، هغه دننه مغز پکې خوري، پوستکی خوري، نو خوري مالټې پوستکی څوک خوري؟ مونږ دې دغه ته تللي وو ورتېر دو بندۍ ته تللي وو، نو هلته شاګرد و، نو هغې ویل چې باغ ته مو بوځم،
تقریر ما وکړ په دې کې پروګرام نو لاړو نو باغ ته او چې باغ ته لاړو نو دا مالټو ورسېدې نو هغه مالټې راوړې ډېر شعر مالټې موږ خوړې ساده پورې خو مو خوړې چې څونه خوړې هم شوې په تازه مالټې چې کوي دا سړي له شونډې سیزي په دې چې شواروز تیر شي دا د خوراک قابل شي ډېرې ښې نو هغه شونډې راله وسېدل مې دا خو شونډې سیزي سړی نو هغه ما ته وایي چې دا دلته کې څوک یاد کړ مولیان یې هغې راغلي وو مالټې وخوړې نو بیا پسې یو څو پوستکي وخوړ چلو پوستکي پسې وخوړ وی ما ورته چې دا څه کوئ وی چې نه دا د دې مالټو هغه ضرر ده پکې مالټو کې مې ضرر کوم ځای کې دې کې خو ویټامین سی دی دا خو د سینې او د مرۍ دپاره چې کوم دی نو علاج دی مې دا غلطه خبره کړې ده او مې دا خو چې کوم دی د پولاو په سر باندې چې کوم دی نو خاورې اچول دي نو دغه دې وخوم هغه اصل سیز دې وخوړ اوس دې پاسه پسې ایرې واچولې خیال کې مې راځي دا بعضې خبرې سپیکر کا خوخ ماتون هغه ملا خېټه خرابه شوې وه او یا هګۍ خوړلې وې او یا انار خوړلي او دوی چرګان خوړلي وو خیال کې راله یوې چیلې خوړلی و خبره پوه شوې چرګان چې راوړه ویې خوړل والقه عظامها نقیة زویله هم پکې ورنه کړه نو چې دونه خوراک یې وکوي د لږې مړ شم خدای هم بېخ وباسه څه خو وکړي که نه نو هغې ویله نور سره چې نور سره فتخمه فماته سلیمان ابن عبدالملک سلیمان ابن عبدالملک دا وی چې دا بهرحال وخمتون دا چې کوم دی نو څه ته ویلی کېږي بدهضمۍ ته ویلی کېږي وفعلا افعلو او د هغه فعلا چې د هغې مذکر په وزن د افعلو باندې وي لکه فضلا په زوات سره افضلو نو فضلون جمع راځي فضلون بهترۍ ته ویلی کېږي و د رؤیا چې کوم دی نو خوب لیدلو ته ویلی کېږي ښه یو خوب دی یو خوب لیدل دي خوب خدا ده چې ستا سترګې پټي بېغمه پروت یې اصلا خبر نه نه ساوري نه سینې خو په دې خوب کې دننه یو بله دنیا ده یو بل حالت دی ته کله په هوا الوځې کله ونې ته خېږې کله زمري په مخه کړی کله چې کوم دی مار په مخه کړی په خبره باندې پوه شوې نو دغه حالت ته خوب ویلی کېږي دا رویا صالحه وي کله رویا خوب لیدل نو دغې ته چې کوم دی رحماني م وایي شیطاني م وایي خیالي درې قسمه دي ښه خیالي چې هر وخت د کمې خبرې تصور کې نو هغه به په خوب کې ویني او په خوب کې ویني که د روپو تصور دی کو نو روپۍ به په خوب کې ویني یو سړی راغی ما ته ما خوب لیدلی ونې ته ختلی وم او د ونې ټولې پاڼې سره سره لوټونه هغه وی کنې دا اوس ما ته ووایي چې په تا به خدای پاک د لوټونو باران وکړي نو ما ورته دا خیالي خوب دی بس تا هر وخت دا تصوري نو بس په خوب کې مې ته الله دغه خو ایستیا څه ټوکر روان شي خبره باندې پوه شي او یو شیطاني خوبونه شیطاني خوبونه چې ته الحمد قل هو دې خولې له نه راځي خو سملې الحمد قل هو دې خولې له نه راځي نو سملې نو چې سملې نو دراز اکسیډنټ یا چې کوم دی نو ناڅاپه چغه کې چې چغه کې ټول د کور خلک راایښ کړي چې څه چلو شاده که ویرېدم چلو شو ویرېدم او یو دی رحماني خوبونه دا رحماني خوبونه کله کله الله تعالی کافر تم ښیي چاته کافر تم رحماني خوبونه ښیي یعنی یو معنا والا خوبونه نو دا عام طور ښه خلک ویني ښه خلک دا ویني چې الحمد قل هو وایي په ځان شوب کې وغیره وغیره که نه او تاسو فکر نه و دغه چې کوم دی نو عزیز مصر خوب نه و لیدلی خوب یې لیدلی و که نه چې دا اووه غواګانې دي او ټپې دي او اووه سربې دي هغه ټپې ولګېدې سربې وخوړې او اووه وږې دي شنه تر و تازه یاد دي که یاد دي نه دي سبع سنبلات خضر و اخر یابسات بیا او دانیال علیه السلام چې کله په جیل کې د نمرود په جیل کې راغی د چا د نمرود چې کوم دی نو په بیت المقدس باندې چې کوم دی نو حمله وکړله نو اویا زره یهودیان یې هغه وخت کې مسلمانان مړې کړه او ستې فر یفر باب اختیار کې دې خوا راوتښتېدل خیال کې راغله دې غرونو کې آباد شو دلته په دې علاقو کې په یو ځای بل ځای کې آباد پښتانه دغه دي دا هغه فراریان دي خیال کې مې راځي او اویا زره یې به ورته جیل کې واچول اویا زره
نو په دغه جیلیانو کې یو پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام. حضرت نو هغه خلکو ته وایي چې ظالمانو تاسو ما د دې ورځې نه یارولی. اوس الله ته متوجه هغوی توبه وکړه او د الله عبادت یې شروع کړ. نو هغه بادشاه خوب ولید عجیبه ناشنا، بیا ترې خوب یېرو. نو د دانیال علیه السلام ته د وحي په ذریعه الله وښودو او د خوب تعبیر یې موته وښودو. نو د جیل د سپرډنټ ته یې وویې چې بادشاه خوب لیدلی خو تیر دی، ما ته یې خوب هم معلوم دی او ما ته تعبیر هم معلوم دی. وی رای ولی وی نه داسې نه، ما سره به وعده کې زما دا ټول ملګري به ازادیان واله به ته خوب ویم. هلته بادشاه خو متردد و، نه خوب یې ورته ووایي چې یو داسې بوت مې ولیدو د اسمانه پورې بره چې کوم دی ساري دا سورو د سرو زرو په شانتې و، دې ځای پورې چې کوم دی سپین زرو، لاندې چې کوم دی نو تور ګیلټ و او لاندې داسې و او بیا د اسمان نه یو کاڼی راغی په دې سر ډوګې دا ټولې زرې زرې میده میده کړه او ختم یې کړه. نو هغه اوهو هلکه خوب خو مې دقه دی. خوب یې وی ښه تعبیر یې څه دی؟ وی تعبیر یې دا دی چې دا کوم بره تعلیم دی دا چې کوم دی نو د دې مصر او د شام او د سوریا د دې خلک دی. خبره باندې پوه شوې؟ دا دې خوا چې لیدلي سپین غوندې خلک داسې چې سپینو زرو په شانتي دي، نو دا د جاپان او د دې ایشیا دا خلک. خبره پوه شوې؟ دې کې نسبتاً د هغې په نسبت حسن لږ کم دی. او دا لاندې چې لیدلي نو دا د حبشو او د افریقې د دې چې کوم دی نو خلک دی. نو اخره کې دا کاڼی چې راغی دا رسول الله مبارک دی، اسلام دی، دین اسلام راغی، دا ټولې ګډوډ ختم یې کړه ټول چې کوم دی. خبره پوه شوې؟ په ټولو باندې غلبه وکړه. نو به هر حال موږ یې څه کوو؟ لویه قصه د سړي ته ماته نه وایه چې مه وایه. رؤیا نو رؤیون جمع راځي او دا بل ملا څه شی دی لکه حلیتون. حلیتون کالي ته ویلی کېږي حلیتون. نو حلیون جمع راځي حلا ویلی کېږي. بیا ښه حلیون یہ متحرک ما قبل مفتوح په الف باندې چې حلا ویلی کېږي. ښه وعدون ها دشمن ته وایي. نو عدون جمع راځي عجایتون پټو ته ویلی کېږي، د دې ملا پټې نه عجایتون. نو عجیون جمع راځي و نفسا نفسا نو نفسون جمع راځي. نفسا هغې ښځې ته وایي چې د هغې بچی پیدا شي او د هغې نه بعد کومه وینه د هغې راځي د رحم نه خیال کې راځي نو د هغې ته نفاس وایي او دې ښځې ته نفسا وایي او د دې جمع چې کوم دی نفس راځي. دا بل فعالون په کسرې د فی او په فتحې د عین باندې جمع بدرتون. د بدرتون جمع راځي لکه بدرتون. بدرتون هغې بټوې ته وایي چې 10,000 روپۍ پکې راځي نو بېدرون د هغې جمع راځي. ښه و فرقتون جماعت ته ویلی ګروه دې ته ویلی کېږي. اسمن چې دا اسم دی نو فرقون جمع راځي. فرق باطله فرق ضاله خلک وایي که نه دا د فرقتون جمع ده. و در عدوون او د عدوون جمع راځي عداون دشمن ته ویلی کېږي. و تارتون دا تیرون جمع راځي دا تیارتون دی په اصل کې تیارتون تارتون نمبر ته ویلی کېږي. و علجتون دا غټې ښځې ته وایي د کافرانو مشر ته م وایي. علجون جمع راځي و جزء آني زاید نور هم راغلي دي لکه معدتون. نو معدون جمع راځي معدتون د کڅوړې د خوراک چې ورشي کوم ځای کې نو هغه کڅوړه چې کوم ده هغې ته معده ویلی کېږي. فعلتون دا پنځم وزن دی د جمع کثرت په فتحتینو باندې فعلتون. جمع فاعل لکه جمع د فاعل راځي صفت چې دا صفت د عاقل دی. جمع د فاعل لکه طالب جمع طلبه راځي طلبتون طلبتون. خبره پوه شوې؟ که ناقص نه بود چې ناقص نه وي نو دا ناقص که راشي نو بیا به دا وزن نه جوړېږي. ښه و در سیدون او د سیدون جمع راځي دا سوادتون دی خیال کې راله نو بیا سادتون پکې ویلی کېږي. و برون بر فعلون وزن دی نیک سړي ته ویلی کېږي. برارتون فعلتون باندې پچا برارتون فعلتون په وزن. و خبیثون ناکاره سړي ته ویلی کېږي. خبستون جمع راځي نی زاید. فعلتون په ضمې د فی په فتحې د عین باندې فعلتون جمع فاعل. دا جمع د فاعل راځي که صفت عاقل بود چې صفت د عاقل وي و ناقص او ناقص وي
لکه هادیون څه هادي نو جمع به راشي هدایاتون هدایاتون نه الته ناقص تر خالی کړه که نه چې دا فعلتون د دې نه د ناقص جمع به نه راځي او دلته پکې ناقص راوسته دا فعلتون وزن دی هغه فعلتون دا فعلتون دی و در غویون او د غویون جمع راځي د غویون جمع غواتون جمع راځي غویون فعیلون په وزن باندې عریان فعلان په وزن باندې جمع عراتون راځي عروتون دی و عدوون د دشمن عدوون دا دشمن ته ویل کېږي نو عداوتون جمع راځي هادرون نی زاید او د هادرون جمع راغلی ده هداراتون په خبره پوه شوې فعلتون په کسرې د فی باندې په فتحې د عین باندې فعلتون در فعلون دا په هغه جمع کې راځي چې وزن چې کم دی د فعلون په وزني خیال کراله لکه رتلون په جمع راځي رتلتون رتلون نازکندام نوجوان ته ویل کېږي و در قردتون او د قردون چې کم دی نو دا دغه ته ویل کېږي لالا شادو څه ویل کېږي شادو ته ویل کېږي نو د دې جمع قردتون راځي کونو قردتن خاسئین په خبره پوه شوې و قرتون والی ته ویل کېږي خو د دې جمع قرتتون راځي و جار ګاونډي ته ویل کېږي اسمن چې دا اسم دی نو د دې جمع جیرتون راځي جیرتون خیال کراله و در علجن د کافرانو مشر ته وایي علجتون جمع راځي و هادرون چې کوم دی مستعمل شوی دی هدارتون جمع راځي و جزء نادر از دین علاوه که اوزان راغلي دي په فعلتون په وزن هغه نادر دي فعلن په ضمې د فی په تشدید د عین باندې فعلن دا اتم وزن چې کوم دی د جمع کثرت دی جمع فاعل جمع د فاعل راځي لکه راکع جمع رکع راځي والرکع السجود خبره پوه شوې خبره رکع دا جمع د راکع ښه وفاعل فاعل او فاعلتون دا غي جمع راځي صفتن د راکعتون جمع رکع راځي او د راکع جمع رکع راځي و در اعزل او د اعزل جمع عزل راځي اعزل جداوالي ته ویل کېږي و سخیل په معنا د ضعیف باندې مستعملیږي نو سخل جمع راځي و نفس چې کوم دی جمع راځي فعال نه هم وزن د جمع کثرت فعال دی په ضمې د فی باندې او په تشدید د عین باندې په زیادت تالیف سره پس د عین نه جمع فاعل جمع د فاعل راځي صفتن چې دا فاعل د چا صفت وي لکه جاهل نو جهال جمع راځي و در فاعلتون او د فاعلتون چې کوم دی نو جمع راځي لکه سوادتون خیال کراله نو سودا دی جمع راځي و سخیلون سخال جمع راځي و نفسا د دې نفسا چې کوم دی نو دا نفاس جمع راځي ښه نیز آیت فعال په کسرې د فی په فتحې د عین باندې فعال جمع فاعلون دا جمع د فاعلون راځي نسایلون چې اجوف یایی نه لکه عبدون جمع عباد راځي جمع څه راځي عباد سایلون د دې جمع بسیال نه راځي سیول به راځي اسمی بر جمالون او د یو اسم چا په وزن د جمالون باندې وي نو د دې به جمع جمال څه به راځي جمل که مضاف اجوف نه بود چې مضاف او اجوف نه مضاف او اجوف چې کم دی نو نه او کم چې راغلي خلاف القیاس راغلي دي لکه د دار جمع دیار راغلی دی د دار جمع دیار راغلی خلاف القیاس مستعمل شوی و قصعتون او د قصعتون جمع راځي قصعتون هغه لوښي ته وایي چې هغې ته موږ په پښتو کې کاسه وایو د خوراک داسې لوښی چې ګڼ کسان پکې را جمع کېدی شي ښه قصعتون رقبتون او د رقبتون جمع راځي رقاب سټ ته ویلی کېږي و اسم 4 حرفي او اسم چې 4 حرفي ځای وي کې رابع الف تانیس است چې 4م د هغې الف د تانیس وي
لکه اناسن دا جمع د انسا فعلا وزن دی او جمع دا سلور حرفی ځای دی په سلور آخر کې چې کوم دی الف د تانیث راغلی دی نو اناس جمع چې کوم دی نو راځي ښه جی و جمع حذرن او جمع د حذر حذار جمع راځي یریدون کې و جوادن جواد سخی فعال وزن دی نو جیاد جمع راځي دا جواد دی جمع خدا وو د وجه د کسرې د ما قبل نه په یې بدل شوی نو څه ویلی کېږي جیادن ویلی کېږي ښه جی و هجان او د هجان جمع راځي هجان مفردم دی او هجان جمع د سپینوخ ته وایي لکه څرنګې چې فلکن مخکې تیر شي که نه مفرد ته م وایي جمع ته م وایي مراحه کې مدد راشي کوم ځای کې مراحه کې به هم راشي خبره باندې پوه شوې نو دا هجان هم هغه شرط ټکی دی و فاعل او د فاعل جمع راځي لکه تاجر نو تجار جمع راځي و فاعل او د فاعل لکه جید جیاد جمع راځي جید کې اعلال شوی جیودون دی وو یې په یو مقام کې جمع شوي وو دې په یې بدل کې ادغام جید جیاد او فاعل کریم کرام جمع راځي کریم فاعل وزن دی کرام جمع راځي و فاعلة لك تبيعة تباع جمع راځي اذا كان اتباع تباع سوء اذا كان اتباع تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب چې د چا طبیعت کې بدی پرته وي فلا ادب يفيد ولا اديب د مار د بشي ډېره ښه تربیت وکړه ښه خوراک هم له ورکوه خو ټک به درکوي چیچي به دي پوه شوې او دا یاد ساته نو د نیکۍ ځای به ګورې نو نیکي به کې د نیکۍ ځای به ګورې د مار سره به د لړم سره به نیکي نه کې د لړم او د مار سره نیکي دا چې مړې که او ته دا نرسبرګ ځای جوړ کړې چې زموږ دې کلي کې یو ډېر بزرګ سړی ښه سړی و نیک سړی و د 120 سال په عمر کې غریب وفات شو پوه شو مطلب باندې خلیفه بابا نو په جمع او سخته یخني وه نو مچۍ وه نو ما هغه هلک ته کړه مچۍ مړه کړه دی وایي ما هلکه مې راواله ده په دې سټ کې کېده وایي نه که نو مې ته وایي چې مړه کوم نو څه ورسره کې اوس به چاله ټک ورکړي او د جمعې مچۍ د هغه چې کوم دی سړی بیا وژني پوه شوې نو نو ما د مچۍ سره به دا زبرګي نه کې دا نرمي نه ده ښه چې د مچۍ سره یې کې دا نرمي آسان کار دی مال یو 10 روپۍ را خبره پوه شوې سپی په لار روان دی وږی شو او کړونګ کوي نو هغه ته ډوډۍ ور واچوه مثال په طور که نه غوا دې وږې ده او ته چې کوم دی نو د مچۍ حفاظت کې ښه جي و عطشاه فعلان هغه فعلا چې د هغې مذکر په وزن د فعلان راځي لکه عطشاه تږي جنۍ ته وایي نو د هغې جمع عطاش راځي او د دې مفرد مذکر چې کوم دی عطشان راځي و فعلانتون فعلان چې د هغې چې کوم دی مؤنث په وزن د فعلانتون باندې راځي لکه ندمان نو ندام یې جمع راځي څه راځي ندام ندمان پیمانه ته م وایي او ندمان چې کوم دی ملګري ته هم ویلی کېږي د شرابو ملګري ته تا ته ما شعر ویلی و که یاد دي ندمان منصرف کی بود از منادمت تانیس او بتا بود و معنیش ندیم ورز ندم بود با الف دا مؤنثش قائل به انصراف شدن نیست مستقیم خبر ندمان لفظ دی نو که دا چې کوم دی نو د ندام نه یو معنی ده او که د ندم نه نو بله معنی ده ښه جي و فعلانتون او هغه فعلان چې د هغې مؤنث په وزن د فعلانتون راغلي لکه خصمان فعلان وزن دی جمع خصوام راځي خصمان جګړې کوونکي ملا ته ویلی کېږي ښه جي و بطحه فعلا وزن دی جمع بطواح راځي بطحه د دې نه مستعمل شوی په مفرد کې هغه ځمکې ته وایي چې کاڼېجنه ځمکه وي سنګریزه و عشرا چې کوم دی د 10 میاشتو بلار بیوخي ته وایي عشار جمع راځي و اذا العشار عطلت صفتن چې دا صفت دی و در قدح دا وړوکي غشي ته ویلی کېږي یا هغه غشی پوره جوړ کړی شوی نه کامل نه قدح نو قداح جمع راځي یو قدح دی څه دی
قدح پیالې ته ویلی کېږي او قدحونه دا ناتمام غشي ته یا لنډي واړه واړه غشي دې ته ویلی کېږي ها قداح و خفن چې موزې ته ویلی کېږي خف هلکه د دې ملا د خپې ته هم ویلی کېږي دا اوښ د اوښ دا خپړه چې کوم په ځمکه لګي خو د دې خف چې دا موزه ده جمع خفاف راځي او د هغې جمع اخفاف راځي افعال په وزن باندې و سبع درنده ته وایي سباع جمع راځي خبره پوه شوې و رباع درمیانه قد والا ته ویلی کېږي پوه شوې نو د هغې جمع رباع راځي و جمود دا اوچتې کلکې ځمکې ته وایي جماد جمع راځي و لقحتن په یورې اوښې ته وایي لقحتن خیال کې راله لقاح جمع راځي لقاح هغه اوښه چې هغه پی ورکوي یا کلنګه اوښی و برمتن دا غټ دیګ ته ویلی کېږي برامې چې کوم دی نو جمع راځي و فصیل چې کومه دی د اوښ بچي ته ویلی کېږي فسوال جمع راځي په خبره پوه شوې خاجي او بل چې کوم دی سرحان فعلان وزن دی دا لیوه ته ویلی کېږي دا اسم دی نو سراح جمع راځي و حسن ښایسته ته وایي حسان جمع راځي و عبلتون چې کوم دی دا ویلی کېږي غریبۍ درویشۍ ته ملنګۍ ته نو عبال جمع راځي و احمق د احمق جمع حماق راځي بېوقوف ته ویلی کېږي و فاعلتون صفت او د فاعلتون چې لکه صائمتون نو صیام جمع راځي د صائمتون جمع صیام راځي ښه یو صیام چې کوم دی مصدر دی مصدر علیکم الصیام کتب علیکم الصیام په تاسو روژه نیول چې کوم دی لازم شوي و جزءانی زائد دې نه علاوه هم راځي لکه نمرن نمار جمع راځي پړان ته وایي فعول په ضمتینو باندې په چا باندې په ضمتینو باندې فعول خیال کې راله دا بل وزن دی 11 جمع اسمی دا جمع د هغه اسم راځي ناجوف واوي چې اجوف واوي نه که بر فلسون آید چې په وزن د فلسون باندې فلوس جمع راځي فلسون پیسې ته وایي فلوس جمع راځي دا جمع کثرت کې افلوس جمع قلت کې راځي و حمل بار په حیوان باندې یا په څه باندې بار واچي نو حمول جمع راځي و قرؤن حیض او طهر ته ویلی کېږي نو قروء جمع راځي په جمع کثرت کې و ذکر ذکوري چې کوم دی جمع راځي او بدرتون چې کوم دی بټوې ته ویلی کېږي بدور جمع راځي و صفتې بر قاعدون و ظریفون او هغه صفت چې په وزن د قاعدون وي قاعد ناس سړي ته ویلی کېږي نو قعود جمع راځي و ظریفون ظروف چې کوم دی جمع راځي دا خلاف القیاس مستعمل شوي دي ښه و نمرن و در نمرن او د نمرن جمع راځي نمور خیال کې راله پړان و ضلعن چې کوم دی نو ضلعن دا ضلوع جمع راځي ضلعن د علاقې یو حصې ته ویلی کېږي د علاقې یو حصې ته ویلی کېږي تحصیل ضلع یونین کونسل دا هغه ټکی دی ښه نو ضلوع چې کوم دی جمع راځي ښه خاجي و حجزتون نو حجوز جمع راځي دا سړی چې لنګ او پرتوک په کوم ځای باندې تړي که نه نو دغې ته ویلی کېږي ښه هغه ځای ته ویلی کېږي نو لنګ او پرتوک به د نامه نه لاندې نه ځکه دا نوم په عورت کې راځي که ستا د کمیس لمن اوچته شي نو چې دا نوم دې ښکاره نه شي نوم د دې نه زنګون د سترګې په دا عورت دی د دې پټول فرض دي که نور لباس تا سره نه نو مونځ دې کېږي چې دغه پټي او که نور لباس ته سره نو بیا به پوره لباس کمیس پرتوګ ټوپۍ پټکې په خبره پوه شوې بلکې په بعضو کې روایاتو کې پکې څادر هم راغلی څادر به دې په سر څادر دا بزرګان اولیا پخواني چې کوم وکړه نه نو هغوی به په دې اوړي کې نری څادر پیدا کړی نری هغه به څادر به په سر کړی په خبره باندې پوه خلکو داسې نادیده نه نادیده نه و هغه په سنتو باندې عمل کوو په سنتو باندې عمل کوو پوه شو مطلب باندې بهرحال و عناقن
د هغې جمع چې کوم دی نو عنوق راځي. اسمن چې دا اسم دی، عناق دا د بیزې بچي ته ویلی کېږي. وکهلن صفتن کهل پوخ عمر سړي ته ویلی کېږي. یو بوډای هغه ته شیخ وایي بوډا، او یو پوخ عمر والا سړی نو هغه ته چې کوم دی نو کهل کهول جمع راځي. و جزء آنیزه دین علاوه هم راغلی دي، لکه د حمار جمع حمور راغلی، د حمار جمع و فوج و سوق شاذ. هلکه دا د فوجون جمع ده او دا د سوقون جمع ده. وی دا چې کوم دی خلاف القیاس راغلی. مخکې تا ته ویلیو نه اجوفې واوي، څه ویلیو چې د اسم صفت به راځي خو اجوفې واوي به نه وي. او دا راغلی د فوجون جمع فوج، دی کې افواج جمع اصلي مستعمل ده او فوج نه ده. او سوقن سوق راغلی دی، ښه اسواق پکې مستعمل ده. دا شاذ دی خلاف القیاس. فعلان په ضمې د فی باندې او اخر کې چې کوم دی نو الف نون راغلی. جمع فاعل دا جمع د فاعل راځي، لکه خلیل خلان جمع راځي. خلیل دوست ته وایي، خلان خلو لان فعلان په وزن باندې. و جمع فاعل او جمع د فاعل راځي، لکه صاحب جمع چې کوم دی صحبان راځي، صاحب ملګري ته ویلی کېږي. و افعلو او دا هغه افعلو دا احمرو جمع حمران راځي. و شجاع صفتن او شجاع چې صفت وي نو د دې جمع شجعان راځي. و در بطنون د بطنون جمع بطنان راځي. بطنون خیټې ته هم وایي، خیال کې راله. او بطن چې کومه دی نو دا د دې ګیرې د دننه طرف ته هم ویلی کېږي، د پټ طرف ته چې کوم غټه ګیرۍ جبه ګیرۍ او دا دننه پکې دی ته بطنان ویلی کېږي. څه ته ویلی کېږي؟ بطنان. د دې په مقابله کې زهران دی، د ظاهري طرف د ګیرې ته زهران ویلی کېږي. دا به انشاءالله په شافیه کې راشي. کوم دی کې به شافیه کې به راشي. په خبره باندې پوه شوې؟ خاجي و جملون د جمل جمع جملان راځي. ما تا ته ویلي چې د جمل ډېر جمع راځي، نو اینه جمع ته ګوره. و ذیبن ذوبان جمع راځي. دا ذئبن دی، په دې کې حمزه ساکن ما قبل مکسور په ذیبن. بیا چې کله نقل دی که جمع ته نو ذؤبان دی، څه بیا حمزه ساکن ما قبل مضموم، نو هغه حمزه په چا بدل شو؟ په واو، ذوبان شو. ښه و حاجزن حاجز دا چې کوم دی حجزان جمع راځي، تالاب ته وایي. تالاب زمونږ په اصطلاح کې هغې ته ویلی کېږي چې هغې ته په بعضې علاقو کې جوړ وایي. څه ورته وایي؟ جوړ. عامې اوبه نه وي، کویان او دا چینی دا پکې نه وي، نو هغې د باران اوبو ته انتظار کوي. نو د دې باران د اوبو دپاره په داسې ځای کې یو لویه کنده کنستي چې باران وشي د هر طرف نه هغې ته اوبه راشي. نو هغه ډېر لوی ځای راګیر کړی، نو هغې ته تالاب وایي، هغې ته هغې جوړ وایي. څه ورته وایي؟ جوړ ورته وایي. نو هغې کې به تبتې هم اوبه وړې، لامبې به هم پکې، اودس به هم پکې کوي، خربت هم پکې، میتیازې به هم پکې کوي. د دې حکم د جاري دی. د حکم چا دی؟ د جاري دی. دا په دې خوا ټته پته باندې چې کوم دی نو نه پلیتېږي. پوه شوې؟ خاجي دی ته حاجز وي. حجزان جمع راله. زقاق زقان جمع راله. ښه فعلان زققان زققان. و جزء آنی زاید دین علاوه لکه ذراع ذرعان جمع راځي. ذراع سنګل ته ویلی کېږي. فعلان په کسرې د فی باندې په آخر کې الف نون راغلی دی. فعلان جمع شجاع شجعان جمع راغلی ده. و اسمی بر صورت او اسم هغه اسم چې په وزن د صورت باندې وي. صورت چې کوم دی دا مرغۍ ده، شکري ته ویلی کېږي، نو د دې جمع سوردان راله. و نحو تاجن او تاجن تیجان جمع راله. دا تیجن دی، دا تاج په سر باندې یو قیمتي څیز ایښودل د ټوپۍ په شانتي. ښه د پټکي ته چې کوم دی نو هغه په حدیث کې تیجان العمایم تیجان العرب. العمایم دا پټکي دا د عربو تاجونه دي. اوس داسې ووایه چې كانت العمامة كانت تیجان. دا
پټکې پخوا د عربو تاجونه اوس خو یې لر کړي که نه اوس خو پټکي نه پسري په عربو کې به پټکې چېته ویني نه یا به پاکستانی تلی یا به سوډانی تلی یا به افغانستانی تلی نو پټکې والی بل چا پټکې د عربو پټکې نه لوی لوی علما جید علما نیکان صالحان د علم دا خبره ګرګي خو هغې هم چې کوم دی نو په سر باندې رومال راچولی او هغه پړی ته چاپېره کړي نو نشته اوس دا د صاحب خفه شي ورله چې دا دومره لوی علما دي دا دومره لوی چې کوم دی جید خلک دی او د هغې او چې تلاوت کوي نو ته وایه چې بس زړه رانه یوړو خبره پوه شوې او پټکی نه په سر ښه پټکي سره بیخي چې کوم دی نو نه لګي چې دا به څه وجه نو دا اوس تپوس ته مونږ کولی نه شو ښه جي نو سمې درته ویله که تاج تیجانې جمع راځي عودن نو عیدانې جمع راځي ښه عود لرګي ته ویلی کېږي و صفتې بر فعیل او هغه صفت چې په وزن د فعیل باندې لکه سریع نو سرعانې جمع راځي سریع تیز رفتاره ته ویلی کېږي و د ضیفن او د ضیفن مېلمه ته وایي ضیفانې جمع راځي خبر ضیاف هم جمع راځي او اضیاف هم جمع راځي دلته ضیفان راغلی دی ښه ضیوف هم جمع مستعمل شوې ده ښه و در خربون نو د دې جمع راځي خربان دا هم یو مرغۍ ده و سوینون سوینوانې جمع راځي د یو بوټي د یخ نه چې درې څلور بوټي اوچت شي لکه بوټی دې کټ که که نه د هغې نه بیا نور بوټي را اوچت شي درې څلور دغې ته سوینوان ویلی کېږي ښه سوینوان وغیر سوینوان و فاعل او د فاعل چې کوم لکه حایط حیطانې دیوال ته ویلی کېږي و فعلول لکه قعدود قعدانې جمع راځي قعدود قعدود هغه اوښ ته وایي که نه هغې ته قعود هم ویلی کېږي چې یو سړی دی اوښان سری او په کوم اوښ باندې دی ناست دی نو هغې ته قعدود ویلی کېږي ښه و غزال غزلانې جمع راځي غزال اوسۍ ته ویلی کېږي و سویوار سویوار چې کوم دی دا د غواو رمې ته ویلی کېږي رمو ته وی کنډکو ته وی ډېرې غواګانې چې لوی لښکر ښه نو سویوار یې جمع راځي و زولیم زولیم چې کوم دی هغه اوښ ته ویلی کېږي خیال کراله او بعضې علما وایي دا شترمرغ ته ویلی کېږي ظلمان جمع راځي و جز آنیزه دې نه علاوه هم راغلي لکه د اخوان چې د اخون جمع ده ښه فعلا فعلا په فتحې د فا باندې په آخر کې الف مقصوره دی جمع فعیل دا جمع د فعیل راځي په معنا مفعول چې هغه فعیل په معنا د مفعول لکه قتیل نو قتلای جمع راځي جریح جرحای جمع راځي و در مریض د مریض جمع راځي مرضوا مریض بیمار ته وایي و فاعل او د فاعل جمع راځي لکه هالک هلکای جمع راځي او فاعل فاعل لکه میت میت میتون دی موتای جمع راځي و افعلو لکه احمقو جمع چې کوم دی حمقا راځي و فعلان لکه کسلان سس سړي ته ویلی کېږي کسلای جمع چې کوم دی مستعمل شوي و جزء آنیزه دې نه علاوه هم راغلي لکه جلدون جلدای جمع راځي جلدون تکړه چست پهلوان سړي ته ویلی کېږي فعلا په کسرې د فی باندې په آخر کې الف مقصوره دی پنځلسم وزن دی در حجلون د حجلون حجل چې کوم دی تیز رفتاره ته ویلی کېږي نو حجلای جمع راځي و ضریبان ضریبان دا هم یو دغه چې کوم دی نو دغه زناور دی د دې پیشو په اندازه باندې نو بعضې علما وایي دا دغه ته ویلی کېږي دا ملا نه دی خلک یې ساتي اوس هم علالۍ سویا خبره باندې پوه شوې سویا هغې ته چې کوم دی نو ویلی کېږي ښه خاجي فقط دا دغې راځي فعلا دا نه فعلا نه فعلا ښه فعلا دا یو ټکی پکې پاتې شو اوشو خو ښه فعلا په ضمې د فی په فتحې د عین باندې اخر کې الف ممدوده دی جمع فاعل جمع د فاعل لکه شاعر شعرای جمع راځي لکه کریم کرمای جمع راځي و فعیل او جمع د فعیل لکه شریف شرفای جمع راځي و جبان
بزدل ته ویلی کېږي جبنای جمع راځي و شجاع شجاعای جمع راځي کې صفت عاقلند چې دا صفت چې کوم دی هغه د عاقل دی و در سمیحون او د سمیحون جمع راځي سمیحون سمحای جمع راځي سمیحون سخی سړي ته ویلی کېږي سمیحون خبره پوه شئ اذا کان امراؤکم سمحاؤکم سمحاؤکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها حدیث مبارک دیکھا واذا کان امراؤکم شرارکم و امورکم الى نسائکم فظهر البطن فبطن الارض خیر لکم من بیا دله مرګ بهتر دی چې عمرامو خراب خلق شي او کارونه مو د ښځو په اختیار کې شي خیال کراله جلسو کې هم ښځي او مارکیټونو کې هم ښځي کارونه ټول د ښځو په اختیار کې شي نو فبطن بیا دله مرګ بهتر دی و اذا کان امراؤکم خیارکم عمرا مو ښه خلق وي و امورکم شورا بینکم او کارونه مو په خپل منځ کې په شورا باندې وي کارونه په شورا باندې وي په خبره باندې پوه شو مشوره باندې وي ظهر الارض خیر لکم من بطنها نو بیا د دې ځمکې د خېټې نه تاسو دپاره د ځمکې مخ یعنې ژوند دله بهتر دی خبره پوه شي اوس هغه وخت راغلی چې مرګ بهتر دی اوس هغه وخت راغلی چې مرګ ځکه اختیار د چا دی د ښځو دی بازار کې چې کوم دی نو څوک ګرځي سودا پسې ښځې ګرځي وړو ته څوک په قطار کې ولاړي ښځې ولاړي د بېنظیري پیسو ته څوک ولاړي ښځې ولاړي جلسو کې څوک چې کوم دی نو په ځان رنګونه راکاږي ښځې راکاږي خبره پوه شوې نو بس سړي اوس چې کوم دی نو بس بېغمه دي نو ټول کارونه ښځې کوي خیال کې مرادي ټول کارونه څه کوي ښځې کوي اوس خو بیا به انقلاب راځي دغه ته رستو کول غواړي دا ځکه چې مردم شماري ځکه چې پیداوار شروع شوی دی که نه پروډکشن شروع دی ډېر زبردست لږ به ډېر شي لږ به ډېر شي دا خلک به ډېر شي نو په دې پوه شو هلکه وینا در سمیحون سمحای جمع راځي دا سخي سړي ته ویل و اسیرون اسرای قیدي ته وایي اسیر چا ته وایي قیدي ته ویلی کېږي و ودودن نو ودادای اصل کې څه شی دی ودادا فعلا په وزن باندې بیا په دال کې مدغم شي ودا ویلی کېږي ښه و خلیفتون او د خلیفتون جمع خلفا و جزئانی زائد علاوه دې نم چې کوم دی نو راغلي دي ښه افعلا وزن بدل شو د جمع فعیل دا جمع د فعیل لکه صفت عاقل است چې دا صفت د عاقل و ناقص او ناقص وي یا مضاف یا مضافي لکه غنی صفت د عاقل دی ښه او ناقص تی په زیاد لام کلمې یې راغلې ده نو دا غنی جمع به اغنیا راشي خیال کې مراله او یا چې کوم دی مضافي لکه شدید اشد دا بیا جمع راشي اشددا دی افعلا اشددا قرآن شریف کې به دا راشي ښه اشداء علی الکفار رحماء بینهم و در صدیق د صدیق جمع راځي رښتونی سړي ته ویلی کېږي اصدقا صدیق دوست هم ویلی کېږي خبره پوه شئ صدیق صادق په معنا مستعملیږي صادق رښتونی ته وایي صدیق رښتونی ته دا فعیل وزن دی صفت مشبه دی خو په معنا د اسم فاعل باندې و مستعملیږي او کدا صدیق شي نو دا بیا د مبالغې صیغه ده د شریب فی السیق په شانتي ډېر زیات رښتونی مبالغه ده پکې ښه او صدیق چې کوم دی دې ته ویلی کېږي چې بغیر د دلیل نه ستا په خبره باندې عمل کوي صدیق د ابوبکر صدیق ویلی کېږي ابوبکر صادق نه ویلی کېږي ابوبکر صدیق نه ویلی کېږي ابوبکر صدیق ځکه چې د نبی علیه صلات وسلام باندې اول ایمان راوړه نو دا تپوس یې ته نه وکړی خو هغه نبي علیه السلام ورته ووایي زه د الله پیغمبر یم زه الله پیغمبر رالیږلی هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله هر یو سړي حضرت علي غوندې هستي هم یې ونې که پلار سره صلاح کوم پلار سره صلاح کوم په خبره باندې پوه شوې بل کس څه نه څه رکاوټ به مخې ته و او ابوبکر صدیق په لاره کې ورسره میلاو شو وایي زه خو الله پیغمبر کړم وایي ما هغه وایي اشهد ان لا اله نو صدیق خطاب رسول الله مبارک ورکړه په دې خبره پوه شوې نه بین دا بینون دی
یہ نون بینون نو ابینا جمع راله و جزء آنی زائد لکه نصیب انصبای نصیب حصے ته ویل کیږي. فعلا پسم فتحتین سره اخر کې الف مقصوره ده جمع اسمی بر فعلا دا جمع دا غي اسم نه چې په وزن د فعلا لکه صحرا نو صحرا جمع راځي صحرا کلاو میدان ته وي. وفعلا فعلا وفعلا فعلا فعلا لك دعوا جمع راځي. ذکرا فعلا فعلا شي كفعلا شي نو بیا مفرد دعوا ده دعاوای جمع راځي او که فعلا شي نو بیا مفرد ذکرا ده ذکرای جمع راځي. وصفته بر فعلا او هغه صفت چې په وزن د فعلا وي کې مذکر نه دارد چې هغه مذکر نه لري لکه حرما حرما نو حرامای جمع راځي. حرما هغه مؤنث ساروي ته وایي چې وار راوړي هغه مؤنث ساروي چې وار راوړي. وار راوړل دا مطلب چې نارینه ساروی به لبه بوزي هغه به پې وخیږي خیال کراله نو د دې مذکر نشته سړی وار نه راوړي غویې وار نه راوړي. خبره باندې پوه شوې او غوا وار راوړي دا مطلب دی. په دې خبره پوهېږي مذکر نشته دی ښه جي. وفعلا وفعلا او دغه فعلا نه انثى افعلو چې مؤنث د افعلو نه لکه حبلا نو حبالای جمع راځي حبالای جمع راځي. دا داسې مؤنث دی چې د مذکر په وزن د افعلو باندې نشته ځکه حبلا بلار به چرګې ته وایي بانګي نه بلار بېږي بلار به چرګې ته وایي خیال کې راله ښه جي. و فعلان فعلا او د هغه فعلان چې مؤنث په وزن د فعلا وي لکه سکران نو مؤنث په وزن د سکرا دی نشئی سړي ته وایي ښه سکارای جمع راځي. و در وجعون د وجعون دردمند انسان ته ویل کېږي وجاعای جمع راځي. یتیمون یتیم چې پلار وفات شي دی نابالغی قیامته پورې به یتیم نه وي چې نابالغی نو یتیم دی چې بالغ شو بیا خو ځان له پلار شو په خبره باندې پوه شي. یتامای جمع راځي. و ایمون ایمون کونډې ښځې ته ویلی کېږي چې د ښځې خاوند مړ شي دغې ته کونډه ویلی کېږي. ایمون ایامای جمع راځي. و طاهرون طهارای جمع راځي پاک. و عذرا عذرا فعلا وزن دی پیغلې جینۍ ته ویلی کېږي. ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم دا سپین غنم نه وی نو. و عذرا نو عذارای جمع راځي ښه عذارا خبره پوه شوې. او بل څه ټکی دی مهریون مهریون د دې جمع مهارا راځي دا منصوب دی یو علاقې ته ما د هغه ځای وخان او د هغه ځای باندې څیزونه مشهور دي هغې ته مهري ویلی کېږي ښه مهارای جمع راځي. و جزء انیزه دین علاوه لکه حراوتون حراوای جمع راځي امسا ته ویلی کېږي. فعالا فعالا په ضمې د فی باندې او په فتحې چې کوم دی نو د عین باندې در فعیل د فعیل جمع راځي لکه کثیر کثیر کسارای جمع کثیر په معنا د مات کړی شوي باندې به معنا مفعول شي دا کثیر په معنا د مفعول باندې دی ښه دا فعیل په معنا د مفعول دی. وفعلان او د فعلان جمع راځي چې د هغې مؤنث په وزن د فعلا وي لکه سکران نو سکا سکارا څه سکار هلته سکارا او دلته څه هلته ښه جي دلته سکارا. و فعالی بل وزن دی فعالی د جمع فعلا جمع د فعلا راځي. و جمع فعلا او جمع د فعلا و فعلا فعلاء لکه صحراء صحاري جمع راځي صحاري. او جمع د فعلا لکه دعوا دعاوی جمع راځي. و فعلا لکه ذکرا نو ذکاری جمع راځي. اسمن چې د اسما دي. و فعلا فعلان او د هغې فعلا چې مذکر په وزن د فعلان وي لکه کسلا نو کسالی جمع راځي. مذکر په وزن د کسلان دی سست سړي ته ویلی کېږي کسلا سستې ښځې ته ویلی کېږي. و مهریون د مهریون جمع راځي مهاري هلته چې کوم تیر شي مهریون مها هلته مهاراو او دلته مهاري شو. و سریون سراري جمع راځي سریتون
دا دواړه په یو معنا باندې مستعملیږي. هغه زنانه هغه وینځه چې خاوند پټه ساتلي، خاوند خو یې نه مالک د حرایرو نه د هغې وتي او د هغې جما پټه ساتلي، نو سراري د هغې جمع راځي. سیالات دا دغه ته ویلی کی شیشکه نوم دی اورېدلی؟ شیشکه دې ته غول بیاباني وایي. څه ورته وایي؟ غول بیاباني. دا یا تصور دی او یا دا ده چې داسې ښځې وي چې هغوی څه جادو پخوي، جادو، نو هغې دپاره هغې بیا په دې صحرا کې ګرځي. بعضې خلک داسې کوي چې تازه مړی وشي هغه راوباسي، نو هغې باندې اوبه د پاسه اچوي، دا ورته لاندې لامبي، نو دې ته غول بیاباني وایي. په پښتو کې ورته موږ شیشکه وایو. ځان تې ساته ګورې په خبره باندې پوه شوې، شی خطرناک دی. سیالات تاسو خیال ته راله؟ نو سعالي دا یې جمع. حبنطا نو حباطوی جمع غټ خېټې ملا ته وایي. وعدولا دا هغه ونه چې زړه وي، نو عدالي جمع راځي. قلنسوتون ټوپۍ ته وایي، قلاسی جمع راځي. وقهوبا دا قهوباتون دی ښه، نو دا داسې غشي وي چې هغه چې کوم دی دا درې سوکې پکې وي ښه، درې سوکې پکې وي. نه قهابي جمع راځي. ودر اهلن و لیلتن و عشرینه د دې جمع راغلي. د اهلن جمع اهالي راځي، د لیلتن جمع لیالي راځي، د عشرین جمع عشاري راځي. بس لږه مو وي که نه.